درې معاشرتی مسلې دي تقریبا هر چاته پیښیږي او نن سبا د دې مسایلو ډېر کثرت دی او هر سړی پریشانه کړی دی. نو د دې په حقیقت باندې ځان پویول پکار دي، ځکه بعضې کسان دي کې ډېر زیات غلو کوي، زیاتوالی کوي، بڑا چڑا کرے پیش کوي، او بعضې کسان بالکل دې ته صرف نظر کوي، نظر ته اړوي، وایي دا هېڅ شی نه دی. نو د دغه څیزونو په باره کې درمیانه خبره څه ده، په هغې باندې ځان پویول پکار دي، او هغه درې خبرې دي. او هغه درې څیزونه عزتمندو دا دي: یو نظر لګېدل دي، نظر بد چې ورته موږ وایو، پلانې سړی د نظره شوی دی. آیا واقعي نظر لګي که نه لګي؟ او که لګي نو څومره حده پورې لګي؟ او که نظر لګي د دې اسباب څه دي، د څه وجې نه لګي، او د دې علاج څه دی؟ مکمل خبره چې انسان پې پوه شي. دویم نمبر عزتمندو وهم دی. بعض اوقات یو انسان ته نظر نه لګېدلی، سحر جادو پې نه شوی، هسې د ده وهمي، او جی ما نظر اخلي او په ما نظر ډیر لګي. تاکي د نظر څه شی دی؟ وی والله چې زم نیم خبر خو را باندې لګي، نو چې خبر نه نو نظر هم نشته تا باندې، ځکه د نظر د پاره خپل څه شی نه وي، د هغې د وجې نه لګي، هسې خو نه لګي. او دریم نمبر خبره عزتمندو علاج کول، روحانی علاج کول، د چا نه کول. او دویم نمبر جسمانی علاج کول، او د ډاکټرانو زیاتینې چې ډاکټران کم قصابي کوي د دې متعلق یو څو خبرې. دا درې قوانه خبرې یو بل سره تړلې دي. اول نمبر خبره نظر شته که نشته. د احادیثو په ټولو کتابونو کې تقریبا د نظر په زوی سره یو نظر وی، نظر او منښته کول، هغه بیل شی دی. من نظر بد او ښه نظر، د سترګو نظر، د دې باره کې یو څو خبرې کوو. اشارتاً قرآن کې هم د دې تذکره شته، احادیثو تقریبا ټولو کتابونو کې صراحتاً د دې تذکره شته. په خپله د نبي علیه السلام نه د دې خبرو واقعات دعاګانې را نقل دي، د صحابه کرام نشته. او اوس خو موږ او تاسو په سترګو باندې عملي طور سره هم ګورو. یو سړی روغ رمټي بالکل ټیک ټاکي، او هغه عزتمندو یکدم را پریوځي او مړ شي، او یکدم چې کوم د عزتمندو بیمار شي، ټیسټونه وغیره هر څه صفا، او یکدم اچانک 4-5 بیماریانې د کې راوځي. نو عزتمندو دا بیماری چې راځي دا هم په ترتیب سره راځي. د دې دپاره الله طریقه جوړه کړې ده. څنګه چې د دکاندارۍ دپاره طریقه ده، یکدم سړی غټ دکاندار کیږي نه، یکدم سړی بادشاه کیږي نه. د قرنګي بعضې بیماریانې چې اخیری وخت کې انسان باندې راځي، مثلا یو انسان یا یکا دوکا واقعات کیږي، هغه الله اچانک کوي، د دې دپاره چې خلکو ته عبرت حاصل شي چې هلکه مرګ راځي، په روغ سړي م راځي. خو ډېر کسان چې کله داسې بیماریږي نو هغې کې نظر بد شامل وي، ځکه دا احادیثو نه ثابت دي. قرآن کې د دې تذکره کوم ځای کې راغلی ده؟ یو الله رب العزت د دې دپاره باقاعده 2 سورتونه نازل کړي دي، سوره فلق او سوره ناس. نو دا د جادو دپاره نازل شوي، خو دا نظر چې کوم دی دا د جادو یو شکل دی. بلکې بعض عالمان او علامه ابن قیم رحمه الله او نور عالمان وای چې دا نظر د دې جادو نه هم غټ شی دی، ځکه جادو په هر چا اثر نه کوي، خو نظر بد په ښو خلکو هم اثر کوي، په بدو هم اثر کوي. نو دا په طاقت کې، په تیزۍ کې، دا د دې جادو نه هم زیات دی، فوري اثر کوي کله نا کله. بس چې یو سړي ته دې وکتل د حسد په نګاه باندې، د لالچ په نګاه باندې، او بې اختیاره دې د خوله نه څه ووتل، ستا هغه اثر په هغه وشي. که یو سړی وایي د دې نظر څنګه اثر کېږي، او دې نظر او د دې سترګو نه څه شی ووتل چې په هغه باندې بمباري وشو او چې په هغې اثر وکړو. نو موږ یو سړي ته وایو چې یو سړی تا ته کنځلې کوي، نو ستا دا سترګې ولې سرې شي؟ یو سړی ستا غیبت کوي، ستا بد غواړي، یا تا ته کنځلې وکړي، نو د ده د دې خولې نه څه شی ووتل چې په تا یې اثر وکړو؟ دا آسان عوامي جواب دی. د دې خولې نه داسې آواز وځي چې هغه آواز ستا په غوږونو کې ولګي، د غوږونو د وجې نه ستا په دماغو کې ولګي،
او پزړه دی اثر وکي او پتا باندې بد ولګي د دې وجنه ټوپک راواله درس سړی مولی که سړی تا ته وای چې لکه دا سړی دی ولي وشتو وی د ماته د پلار نیکه کنځلې کړې وي نو او خیالان ورته سوي وی منه کنځلې خو هوا وی وړي کنه تا پورې سو لګېدل وی پارام کینا زما دماغ خراب کړو زما ټول دماغ ګډ وډ کړو او ته چې پتا سو کړو نو کنځلې اثر کوي یو سړی ته دعا وکا وی الله دې تعالی دنیا او آخرت کې خېګړه درکې هغه سړی رنگ خوشاله شي وی ما ته مولوی صاحب قاری صاحب بزرگ صاحب یا یو عام کس دی خو یار دومره ښه سړی دی دعا یې راته وکړله زړه یې راله خوشحاله کو یو سړي ته شعر ووایه په شعر ولې خوشحالېږي دې شعر کې څه شی چې ته خوشحاله شي او بعضې خوشاټاري خلک په ګانو خوشحالېږي ورسره ګډېږي باقاعده رقشم چلی او ګډېږي غرب چې به بل څیز یې ورولي اوس دا ګډېږي ولې دې کې دا ګډه چا نه پیدا کړه دکې دا خمار چا را پیدا کو دکې چې کوم د عزتمندو دا وجد چا را پیدا کو دکې عزتمندو دا لیونتوب چا را پیدا کو دا دې ټکو را پیدا کو د غانې الفاظ د شاعرۍ الفاظ دقه څیزونو نو دا خو ټکي دي کنه تا پورې سنخلي خو نه وایي ما ته په څه پوهېږې یو کس ته ما ویل دا عاشقي ګډ وډ شی دی ما ته یې مولي صاحب قاري صاحب ته په عشق څه پوهېږې نو ما زه په عشق پوهېږم خو الله سا عشق باندې پوهېږم محمد سره عشق باندې پوهېږم خو مور سا اچھا دلته مو ودرېږه عشق مور او پلار سره عشق پلار سره سپینګیري کس سره مشر کس سره جومات سره قرآن سره دا عشقونه دي که نه او یا یو جنۍ ځان له خوښه کا باقاعده نکاح سره وتړه او شپه ورځو سره عشق کوه تکړه شه د ورځې ورته میسجونه هم کوه آی لو یو او ورته وایي آی ډز یو کور ته به راځې که نه چې کوم در سره ته اوس ګارخیلې په دوکان کې هم دی دا کارونه یي چې سیده دي کي نو د مینې محبت ځای د ښځې هم شته مور ښځه ده خور ښځه ده خواښې ښځه ده د دې مینه محبت هم الله چې ترور ښځه ده عزتمندو دا ښځې دي دې سره مینه محبت کوه که نه ستا خپله لور ده وړه لور دې ده مزېدارې چکرې ورکوه مشق و محبت کوه تاسو نه منې کوي او که په دې پردو کې هم ته غواړې نو د څلورو ښځو عشق د تا الله اجازت درکړی خو چې ورته ټینګېدی شي که نه نو یو وی وکړه او یو ته که ټینګېږي او که نه ټینګېږي الله وایي دې ته به زما دپاره ځان ټینګې او د دې د وجې نه به زه ستا زه به ستا ډېر ګناهونه معاف کومه چې دا یو بلا ځکه چې دنیا کې الله ښځې پیدا کړي دي نو په چا خو بیا سنبالئ که نه نو چېرته قاري صاحب چېرته مولوي صاحب چېرته دکاندار صاحب نو دې ښځو ته چې موږ صبر کوو د دې ښځو دپاره موږ دکان کوو الله موږ له اجر راکوي چې ښځه دې نه نو اکثر د خوشاټاري هلکان او د اوزګارخیل هلکان دکان له راځي نه نو دا د رزق د ګټلو یو لاره ده بهرحال دا ځان له موضوع ده نو عزتمندو نظر حق دی قرآن کې الله تذکره کوي نبی علیہ الصلاة والسلام باندې جادو شو الله دو سورتونه نازل کړه نو دا نظر او جادو خپلو کې خور او ورور دی ومن شر حاسد اذا حسد الله خپل پیغمبر ته وی دا حسد کون کی خلق نه دی دا تا ته چې نظر کوي د دې د حسد پناه غواړه زمانه زه به دې مدد وکم نو دا دعا ده ومن شر حاسد اذا حسد او دا قرنګي ومن شر النفاسات فی العقد یا الله د هغه ښځو نه مې وساته چې تهرونو له غوټې ورکوي او چف چف او پوک پوک پې وایي د داسې د ښځو نه مې وساته ښځې ولې یادې کړې ځکه یادې کړې چې نن سما ډېر تعویزونه د هغه دور نواله ټول ښځې کوي کوډې ښځې کوي سړي دونه اوزګارخیل نه وي سړو کې صرف دا هلکان نه دا خوشاټاري هلکان چې دا عشق او محبت کوي دقه دا دې تعویزونو پسې ګرځي نور الحمدلله دکانداران کسان خپل دکان سره کار لري او چې مونځ او دس کوي دا د ټول نه غټ تعویز دی او غټه دعا ده او د زکات ورکوه د ټول نه غټ تعویز دی د غریبانانو خلکو له خیال ساته د مدرسې جومات خیال ساته د دې نه غټ تعویز په دنیا کې نشته دا پیغمبر هم کړي دي دا داسې تعویزونه دي او دا نور تعویزونه صحابو کړي دي ممنوع نه دي خو اعلی طریقې نه دي صحیح شو دی وجینا چې کم انسان کوډې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کم انسان جائز تعویز نه کوډې کوي سحر او جادو کوي نبی علیہ السلام وی زما امتیانو کې او 2,000 کسان به الله بغیر حساب کتاب جنت تبوزي
هغوی سره به حساب کتاب نه کوي، صرف وښایه لکه بادام ګولې او زه ورځه ته ښه سړی ځه، او څوک یې جي ډېران ګول یم زه به زه نوم خو دې کې بېکاره دی خو زه دغه ته زه جنت ته ځه، ګینې نوم خو دې د جنت ته داخلېدو نه دی، ډېران څوک جنت ته داخلوي، خنډې بونډې لنډې چونډې، خو خیر دی هېڅ خبره نه ده. نوم بدلول پکار دي که بدل دی نه کوم دې نوم سره هم تلی شي، هلته بدل الله بل نوم کېدي. مور او پلار خو دې دومره تکړه نو چې یو ښایسته نوم یې دله کېغوستی وی، نو زه الله به دله بل نوم کېدي، خو عزتمندو جنت ته به داخلېږي. صحابو تپوس وکړو یا رسول الله دا به کوم خلک وي چې موږ هم پکې داخل شو؟ بعض وایي 70,000 له به 70,000 کې ضرب ورکولی شي، بعض وایي د هر یو 70,000 سره به 70,000 کسانی، نو ډېر به وي. بهرحال یا دا 70,000 که د چا شفاعت کوي هم ځان سره بوتلی شي، خو چې کبیره ګناهونه ډېر زیات نه د جنت قابلي، نو الله ته به سفارش وکړي زه خیر دی موږ سره یې بوځه، جنتي خو عظیم دی خو موږ سره یې لږ بغیر حسابه بوځه. نو عزتمندو نبی علیہ السلام او فرمایل دا هغه کسان دي چې دوی کوډې او منترونه نه دي کړي. نن سبا داسې عالمان هم شته، داسې قاریان هم شته، داسې تبلیغیان هم شته، داسې حاجیان هم شته، داسې مالداران نیکعمله خلک هم شته چې هغوی په پردو څه کې په خپلو خاندان کې په خپل رور، په خپله ښځه، په خپله مور په نیمکوډي کړي دي. یو سړی په دشمن یو کار وکړي نو څه فایده خو وشي، نو رور کې ته څه کې ظالمه، په خور او په مور، په خپله ښځه، په خپلو بچو، په خپل پلار باندې کوي. وی جي قاري صاحب و، قاري صاحب نه تعویز ته به ګورې چې هغې کې څه لیکلي دي. قاری صاحب ضروری نه دی، په خبره پوه شوې که نه؟ یو سیک تاله بسم الله درکړه نو دا بسم الله بسم الله ده که نه ده؟ بیا هم بسم الله ده، صحیح شو؟ خو که یو مسلمان دله درکړه او مولوي صاحب قاري صاحب دله درکړه خو لیکلي دي پکې د ستورو نه مدد غوښتی دی او د فرشتو نه مدد غوښتی دی، د الله نه سوای د بل مخلوق نه مدد غوښتی دی، دا شرک دی. ته خو نه پوهېږه خو انسو کې لیکلي، انسو کې لیکي ته پې پوهېږي هم نه چې څه شی دي. چې ته ګلاو کې اکثر یې پکې ته وایې که چېرته پاړی پکې لیکلي 1 2 نه 2 نه 2 2 نه 4 انسي پکې لیکلي. حاجي صاحب چې کله راتاوېږي د دې کیمرې نه شاته راتاوېږه، صحیح ده بچه؟ هر یو څیز طریقه زده کوئ ښه. یو ورځ یو حاجي صاحب راغی دلته تار نه ولګېدو، نو ما ورته وویلې حاجي صاحب شاته نه راشه، اوس هغه ما سره خبرې هم نه کوي، خفه نه شئ ته ښه شه، ځکه مونږ خو تاسو ته چلونه ښایو دا یو څیز که نه. بهرحال عزتمندو دا طریقې قرآن کې د جادو تذکره شته، قرآن کې سوره یوسف کې راځي د سحر د نظر بد تذکره شته اشارتن. یوسف علیه السلام ډېر ښایسته و، نو دا نورونه هم ډېر ښایسته و، خو یوسف علیه السلام پکې ډېر نراله و، ډېر اعلی و. نو چې کله یعقوب علیه السلام په ځي کې قات رالو، یعقوب علیه السلام دا خپل بچي دا لیږل، خالي صاحب دې دغه کې لږ ساوند کم کا، یعقوب علیه السلام دا خپل بچی لیږل مصر ته، نو دا ښایسته د پیغمبر بچي و، تک سپین مزیدار اعلی. نو یعقوب علیه السلام د خپلو بچو ته وایي ادخلوا من ابواب متفرقه، ای زما بچو چې کله د مصر په خوا به دي ښارونو کې دروازې وي، نو هلته هم دروازې وي، غټې غټې دروازې به وي، نو ورته ای زما بچو چې کله داخلېږئ نو په یو دروازه مه داخلېږئ، ټول داسې ښایسته مزیدار کسان بیله بیله دروازه باندې داخل کوي، نو د چا نظر به د باندې په یو ځل باندې دا تفسیرونه ورسره لاندې لیکلي نه لګېږي. نو دې ځای کې عزتمندو اواز یې تیز کا، ساوند کم کا، ایکو. نو دې قرآن پاک کې د دې تذکره شته. دقرنګې عزتمندو الله رب العزت قرآن پاک سوره تبارک الذی سوره ملک الله فرمای خپل پیغمبر ته وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. اے زما پیغمبرا دا کافران ندی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، دا کافران ګوره تا ته په دې سترګو باندې ډېر لوی نقصان رسوي. لما سمعوا الذکر ويقول، کله چې ته بیان کې کله ستا خبرې کې نو ستا ډېر عجیبه کې ځکه د الله خبرې کې د الله توحید بیانې، د الله رب العزت قیامت بیانې، نو عجیبه عجیبه خبرې کې هغه چې دا فصاحت او بلاغت، نو په سترګو سترګو کې دا کافران تا خوري، تا ختمي او تا تنګي او بیا درپسې خبرې هم کوي د خولې نه ګډې وړې، مجنون وایي لیونی دی. نو دا خبرې عزتمندو اثر لري، نظر اثر لري. ته وګوره یو سړي ته د مینې د خندا په نظر وګوره،
داغه په مخ باندې ښکلا راشي او یو سړي ته چې کوم دی داسې وګوره برن اسم ورته مه وایه نو ته یقین وکړه کله نا کله هغه تا باندې ګزارم کوي که ته ورته ما درته څه ویلي دي وایي تا چې څه ویلي دي نو په دې سترګو کې دې ویلي دي په نظر باندې یو سړي نه صحابي جوړ شوی دی وروسته چې ټول اولیاء کرام راشي خو د نبي علیه السلام نظر پې نه دی پرېوتی که د هغوی عملونه بېشک زیات دي د هغوی عبادتونه بېشک زیات دي خو د صحابي درجې ته نه رسي او کم سړی چې د نبي علیه السلام په زمانه کې موجود و خو د نبي علیه السلام د سترګو نه پرېوتی دی نو الله وایي ختم الله څنګه دی على قلوبهم الله رب العزت وی دغه خلکو په زړونو باندې ما مهرونه لګولي دي لا یؤمنون قیامت پورې بدارانه ایمان را نوړي دا د پیغمبر د سترګو نه پریوتي خلق دي دا د الله د سترګو نه د الله سترګې داسې نه دي لکه زموږ په شان باندې مطلب د الله د نظر نه پریوتي خلق دي نظر داسې شی دی دیو جن شاعر وایي نظر کی جو لانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے جو دیکھے تو بیڑا پار کر دے یا خانہ خراب کر دے وی نظر ورکوټه شی مګنئ کده نظر د چپونه خبر شو چې دا نظر کم شی دی نو کده چا په نظر کې خیسته شوي او د الله د رسول د نیکانو نظر د قرآن نظر درته وشو نو بیړه به دې پار شي او که د بدو خلکو په نظر کې رالی د خرابو خلکو په نظر کې رالی د حکومت په نظر کې رالی د فوج او د پولیس په نظر کې رالی د ټیکسونو والا محکمې په نظر کې رالی نو وی بیړه به دې خرابه شي او تباه به شي خانه به دې وی خرابه شي داسې ده که نه ده ویل ما پسې پلاني خلک ما پسې شوي دي خو د هغوی سترګې در پسې که که هغوی وړاندې وی ته ورته ښکاره کېدې نه همدا نظر ټول کار کوي دا ډس چې کوي یو سړی چې ولي نو پیله څه کوي نشانه لګوي سترګې به یې وروسته ډس کېږي نو اول د سترګو په نظر کې سړی راځي تاسو ګورئ که نه یو عجیبه مثال درته در کومه چې کله دا اکسیډنټ کېږي د شپې د ګاډو اکسیډنټ کېږي دا ولې کېږي دا اوس ته پته ده مخامخ نه ګاډی راندي وه یعنې هغه په خپل طرف رواني دا په خپل طرف رواني خو چې نږدې شي یو بل سره یکدم ګډوډ شي ولګېږي دا ولې د هغوی لیټونه یو بل ته مخامخ شي څه شی مخامخ شي نو لیټ که تاسو کتلی که نه چې د هغه ګاډي لیټ تا ته مخامخ شي ستا هغه ته نو تا ته هغه به یې نه ښکاري او هغه ته نو دا سړی لږ انبیلنس شي نو به ډس چې کوم د اکسیډنټ وشي په خپل طرف رواني خو هلته ګډوډ شي هغه ته پته نه وي چې په کوم طرف دی نو نظرونه نظر که د لیټ د ګاډي نظر مې تا تباه کوي داسې ده که نه بعض وخت په بل روډ کس را رواني خو ته په موټر وی روانې او د هغه لیټونه تا باندې ولګي ته ګډوډ شي لاړ شي چپه شي هغه لیټونه تا دومره خراب کړي ولې د ګاډي خپل سترګې او د ګاډي نظر څه شی دی رڼا نو چې هغه رڼا د باندې ولګېږي ګډوډ دی کي دکه شان عزتمندو دا عشق معشوقي چې کېږي دا هم د دې سترګو د وجې نه کېږي ګینې لون کس غریب څه څه د هغه صرف خېټې سره دغی ته ورته ډېره ووایه دا ګلنار بیګم ده او دا ګلپاڼه ده او دا چې کوم دی د چین ښاپیری ده هغوی مس یو شان پوز دی هغه ته د تورې او د سپینې ښځې چې کوم دی یو شان پوزه ښکاري داسې ده که نه ده خو تباه څوک دي چې دا سترګې ورسره دي دا وایي نه دا چینګه پوزه ده دا نه کومه او دا خمارې سترګې دي او دا د سمندر په شان ډوبې سترګې دي دقه شي نه کار خرابه عزتمند نو نظر ګوره ډېر خراب نظر دی تاسو په خپله باندې عزتمندو د دې د غصناکې سترګې د سرو سترګو بېل اثري د غصناکو سترګو بېل اثري د خمارو سترګو بېل اثري او عزتمند د عاجزو سترګو بېل اثر وي او د جړېدونکو سترګو بېل اثر وي او عزتمندو د نظر لګونکو سترګو بېل اثر وي نبي علیه الصلاة والسلام وایي یاد لرئ دا احادیثو کې راغلي دي چې دا نظر بد دومره خطرناک شی دی چې دا سړی تدخل الرجل القبر وی دا روغ رمټ سړی قبر ته رسوي والجمل القدر او خیسته اوښ په عربو کې به خیسته اوښانو په هغوی به هغوی فخر کو خو بعضې سړي به د چا اوښ ته وکتل په بدو سترګو باندې نو وی هغه اوښ کټوۍ ته او پتیلې او دیګچي ته رسوي خیسته اوښ بو هغه به سفر باندې هغه کاروبار به یې کو سات بس به یې هلته حلال کو غریب او بس به یې کټوۍ کې بس غریبانان به یې وکتل ویل خورئ
داسې رسئ نبی علیہ السلام به په خپله عزتمندو په ځان باندې دمونه ویل، د آخري 2 سورتونه به ویل، په ځان باندې به لاس راښکل. چې کله بیمار شو عایشې ته وایي عایشې هغه دم را باندې ووایه، هغه دم ووایه پاتې نه شمه. او دا ولې وی جبریل به نبی علیہ السلام لراتلو او په دې 2 سورتونو باندې به هم دمو. کله به جبریل راتلو روزانه به نبی علیہ السلام ځان دمو. یو ځل عایشې ته وایي ما دم کا. عایشه وایي ما چې کله بیمارو نو نبی علیہ السلام په ژبه کې طاقت هم نه و چې دا سورتونه یې ویلی وی ما سورتونه وویل خو بیا ما د نبی علیہ السلام لاس راواغستو او په هغې مې چوف کړه او بیا مې هغه د نبی علیہ السلام په بدن باندې راخ کړل، ځکه زما د لاسونو نه هغه لاسونه ښه دي. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها یو ځل یو جینۍ ورسره راله، دانې پرې راختې وي، په مخ باندې سره راختې وو. نبی علیہ السلام ام سلمہ ته وی دا جینۍ نظر اخیستې ده، وی جي زه یې دم کړمه. وی ته یې دم کا، ځکه جینۍ وه او دا ښځه وایي زه ته یې دم کا. دا د احادیث ترمذی شریف، ابو داود شریف او د بخاری شریف احادیث زه تاسو ته بیانوم. نو د دې وجې نه عزتمندو والعین حق، نبی اسلام وایي ګورې سترګې حق دي، نظر لګېدل څه شی دي؟ حق دي، دا لګېږي. او ولو کان شیء سابق القدر لسبقت العین، وی که یو شی چېرته د تقدیر نه هم تیز وی، په دنیا کې الله داسې یو شی پیدا کړی وی، نو دا یاد لرئ بد نظر به د تقدیر نه هم تیز وی. خو تقدیر نن سبا د ټولو نه وی تیز دی، ځکه تقدیر چې دی راشي اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. تقدیر چې کله راشي به بیا خو بالکل یو شی مقابله نشي کولی. د تقدیر نه ما د ټولو نه زیات تیز چیز نظر دی. بل یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی په دنیا کې د تقدیر نه بعد د ټولو نه زیات مرګونه د نظر د وجې نه کېږي. 1/3 1/3 دا مرګونه د نظر د وجې نه کېږي. زمونږ دلته ملګری پرون موږ د دعا ورته وکړه ذاکر والي صاحب مور شو، یو ښایسته سپین ږیری انسان او داسې وروره دغه واسکټ بیا اچول او بوډا سړی خو ډېر خرش پرش کې به ګرځېدو ستاسو په الفاظو کې او مزیدار ګرځېدو. یقین وکړه هغه بوډا سړی یو 2-3 ورځې رالی، یو زوی را پرېوتی او بل زوی بار تللی، غریب د مجبورۍ د وجې نه رالی. په یو څو ورځو کې چې کوم دی خلک چې لکه دې بوډا ته ګوره او دې سټایل ته ګوره او دې دوکان چلولو ته ګوره، نظرونو لار یوړ. زما لور ابل ورځ اسپتال کې وه عزتمندو، هلته 8 جینکۍ شوي. یو ماشوم چې وشو نو دا 10 منټه کې لاړه او 10 منټه کې ماشوم وشو. نو چې وشو اوف ټولو ښځو ویلې هلک وشو او دا ګوره دا لا راغلی نه ده او ماشوم وشو. 6 ورځې عزتمندو په اسپتال کې تېرې کړې، 10 ډریپه وینه هغې ته وختله او د سرګردانه زه ګرځېدمه. خو دې کې یو قصور د ډاکټري و، ما تاسو ته وروسته به د ډاکټرانو خبر هم درته کومه. عزتمندو دې کې یو حصه نظر وه، یو حصه د ډاکټرانو وه. په دنیا کې واحد داسې خلک چې د سړي د زړه نه دعا خیږي هغه هم ډاکټر دی، او واحد داسې خلک دي چې سړي د زړه نه ورته خیرې خیږي دا هم ډاکټران دي. دې وجې نه زموږ عالمان وی العلم علمان، وی که علم حاصله نو 2 قسمه علم حاصله وه. العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. که حاصله نو د دین علم حاصل که، د قرآن او د حدیث علم حاصل که. د دینه ښه علم نشته، که د دینه بعد دنیاوي علومو کې ته حاصله نو د ډاکټرۍ علم حاصل که، د طب او د جسم او د بدن علم حاصل که. دا دومره بهترین شی دی. خو عزتمندو نن سبا ډاکټران قصابان دي. زه په خپله وګرځېدم دې اسپتالونو کې هغه وینې چې دوی زمونږ او ستاسو نه وباسي، وایي ماشومان مري او تاسو وینې ورکوئ، زمونږ او ستاسو دا کالجیانې ورکوئ، د مدرسو علما یې ورکوئ، ستاسو یې ورکوئ. هغه وینې چې موږ نه فري والي واپس یې همدغه ویلفیل ټرسټ والی موږ باندې په پیسو خرڅوي. 3,500 روپۍ باندې یو د وینې پیکټ د باندې خرڅوي، وړوکی پیکټ ما په خپله واغستې. زما په لږو ورځو کې عزتمندو 80,000 روپۍ زما او 80,000 روپۍ به زما د زوی زما د هغه زوم خرڅ شوي. پیسې خبره نه ده، پیسې راغلي هم د دې دپاره دي، خو چې په ظلم باندې دنه څوک پیسې اړي وینه هم دنه وباسي. ښه یو ځل یې دنه هلته وینه اخېستې ده فري، بیا چې ورشي وایي د دې په بدله کې بیا وینه راکړه. د دې بازار 2 کسان رال
زه د هغوی نه معافي غواړم. ما ته وایي چې موږ به وینه ورکو. نو هغه غټ پیکټ یې راواغېستو د 500 والا، او بیا یې داسې ډک و که نه چې وروسته ما هغه لفافه وکتل داسې پړسېدلې وه. د هغې نه دوی څلور ډریپونه بیا جوړوي او پیکټ یې ترې جوړوي، بیګونه ترې جوړوي. دومره ظلم روان دی حقه پې. او بیا درته وایي چې وینه م راکړه، مخکې م وینه فري اخیستې ده، د دې بدله کې وینه م راکړه، او بیا وایي د دې په سکرینینګ باندې او د دې په ټسټونه پې لګي. واقعي ټسټونه کوي دوی، دا موږ منو، خو هغې باندې 400-500 روپۍ خرچه راځي، 2-2.5 روپۍ خرچه پې راځي، او دوی دنه بیا هم 3.5 روپۍ اخلي، د چا نه 15,000 او د چا نه دومره روپۍ. او زما لور په څه باندې عزتمندو د مرګ خولې له لاړه. دا ظالم ډاکټران ټسټ یې ولو کو سار، په هغې کې لیکلي دي چې 1,60,000 دا سپینه وینئ او 1,25,000 د څومره لږه کمه شوې ده، لږه شان کمه شوې ده. خو په هغه ټایم کې ورته نه وایي چې سپینه وینه راوړه. چې کله موږ ماښام ماشومه داخله کړه وایي ورشه وایي سپینه وینه راوړه. نو دا سار چې تا ټسټ کړی د څه دپاره کړی دی؟ قسم دی د دغې ډاکټر دپاره ما چېرته خیري چاته نه دي کړي، په خوله مې هغې ته هم نه دي کړي، اوس یې م ورته نه کومه، خو زما زړه دغې ډاکټرې ته، دغه جنرل اسپتال ډاکټرې ته خیري وتي دي چې تا نه ستله، خو تا به ویلی وې چې سپینه وینه ورسه راوړئ او مریض بدل وروسته داخل کو، هېڅ خبره نه ده. نو موږ به سپینه وینه راوړی وې. څنګه چې د ماشومې شوې چې د کم سړي سپینه وینه کمه شي یا د کمې ښځې، نو د هغې سره وینه جاري شي، نو هغه دې په نیمه ګنټه کې ټوله وشي. دومره ظالمان ډاکټران دي ښځه، او د ګورنرانو په شان د دوی عزتمندو مزاجونه دي چې ته ورشې که نه سوال به ورته کوې لکه د فقیرانو په شان باندې. را زما مریض دی جي څه چل دی پې، ځه لیکلي م دي درته، دا د وایي وله ورکه، خبرې م درته نه کوي چې ستا د لور یا ستا د زوی یا تا کې څه کمی دی، دا م درته نه کوي. 1,500 روپۍ فیس په دې ورکړي، ستا دې سره وایي څه کار دی، خو دوایان یې خوره که نه. دومره ظلم عزتمندو روان دی. قسم دی دا ډاکټران د کپنیانو نه بیلې پیسې خوري، د دې لباټینو والا نه بیلې پیسې خوري، او ستا وینه بیله راکاږي تا نه بیلې پیسې خوري. غرق دي شي دغه ډاکټران چې پیسې واخلي او بیا د چا صحیح علاج نه کړي، الله دې تباه وبا کړي. او خاد دي شي هغه ډاکټر چې موږ نه پیسې هم اخلي، خیر دی وادي اخلي، خو ستا صحیح علاج وکړي او صحیح دوایي دې ولیکي، الله دې دوی په کورونه آباد ساتي. داسې کارونه کوي عزتمندو دا کسان. نو دا حالات دي. نو ټیک دی، یو نظر هم دی، خو بل طرف ته د دې ډاکټرانو غلط علاجونه هم دي. د ترډ کمپنیانو چې کوم دی عزتمندو دوايانې درته لیکي، و یو شی دی، دا خو موږ نه پوهېږو عزتمندو. ته د کمبلو کار کې ټولې کمبلې یو شان دي، ته د کپړې کار کې ټولې کپړې یو شان دي، یاره ته د ممپلو کار کې ټول ممپلي یو شان دي، ټولې چڼې یو شان دي؟ نه، ټولې څیزونو کې الله درجې پیدا کړي دي. پیغمبرانو کې الله درجې، جنت کې درجې، دوزخ کې درجې، اسمانونو کې درجې، په ملکونو کې درجې، په رنګونو کې درجې، په هر څیز کې الله درجې پیدا کړي دي. او د سپو په شان دا ډاکټران مري، د سپو په شان، د سپو په مرګونو باندې مري، د خنجر چې څنګه مري په ځنګل کې، او خپې ټکوي او څوک علاج نشي کولی، دقه ډاکټران عزتمندو دوایانې موجود وي، هر څه موجود وي، او د سپو په شان چې کوم د عزتمندو مري. او د دوی بچي هم دقه شان اکسیډنټونو کې مري، د دوی لوریان هم عزتمندو دقه شان په خبر هم ترې نه او لور یې مړه میلاویږي. نو دا یاد لري عزتمندو، ظلم ګورې الظلم ظلمات یوم القیامه. څو څیزونه داسې دي الله د دنیا کې هم د هغې بدلوي. یو ظلم دی چې ظلم دی وکړو، الله د دنیا کې هم دنه بدلوي، ځکه دا ټول د الله بندگان دي، یو شان بندگان دي. یو سړي ته الله شکل ورکړی ښایسته بدن، دا ول الله ورکړی دی. یو سړی غریب پیدا کړی، دا الله پیدا کړی، او ته د هغه غریبۍ. ما سره یو کس رالی، ما سره خو څه نه څه پیسې وې ما ورکړې، یو سړی رالی 15,000 روپۍ ورکړې، 500 روپۍ نورې جمع کړه، 5,500 یې جمع کړې. چې 5,500 یې جمع کړې نو دا وینه د سره نه وه، د بال نه په بل ځای نه په پیسو والي. و یار هغه وینه خرڅه شوه، وایي ما تا ته بېګا ویلې اډوانس کې موږ سره پیسې جمع کړه، موږ سره دې جمع نه کړې، لاړه د نه وینه، هغه ته زر هغه 5,000 واغستې. نو بیا ورته وایي اډوانس کې بیا جمع کړه، سبا له بدله راوړو، مریض دې مري. ګورې اډوانس کې پیسې جمع کړه، او دا ویلفیر ټرسټ دی، مفت وینې والا دی. دا کارونه روان دي. هغه بل ملګرو دی دا پیسې نشي جمع کولی، ځکه دا اوس ماښام روان دی، د په کور کې د رزق درک نشته، دا ماښام خوري څه.
نو تا ورته وینه نشته نو دې باندې به د ماښام خوراک کوي، سبا به بیا د چا نه قرض غواړي او بیا به تاله راوړي. خیر دی ورته که تا سره وینه راله موږ ته یو رنګ وکړه نو موږ به دله ایډوانس پیسې به دله راپوره کړو، خو موږ له وینه پیدا کړه. خبرې درته نورې کوم عزتمنو، په دې باندې کیدای شي بله جمعه ته مستقل بیان وکړو. نظر خو حق دی خو تاسو ته بیان شو، خو بعض وخت کې عزتمندو نظر نه وي. زم تاسو 2 جمعه مخکې د نظره کړی وم، ښه هلته مې جذباتي بیان په ولاړه نه و کړی، بس یو بیان مې په ولاړه وکړو، بیا 15 ورځې کېناستې هم نه شوم، پروت وم. د ښه سړي نظر هم کوي، د ښه د وجې نه هم کوي، څه خبره نه ده. زما نظر هم په تاسو باندې کله نه کله لګي. نو یو کار به کوو د نظر بچ کېدو نه، یو د دې به دعا زده کوو، د نظر به څه کوو. نو زه هم چې راځم انشاءالله ممبر باندې به هغه وایم، او تاسو هم چې راځئ، ځکه ستاسو مالداره دوکانونه زه ګوره تاسو ټولو ته ګورم، زه یو طرف ته نه ګورم. نو داسې نه چې دوکانونه دله چپه کم، ځکه د مولا نظر هم ډېر خطرناک نظري، د الوا خوږ نظري، خو دا دی چې غورځېږي نو د زارو په شان غورځېږي، دا یاد لرئ. ګورئ نو ستاسو هم لکونو روپو دوکانونه دي، چېرته زه هم د نظره نه کومه. نو دې وجې نه تاسو چې راځئ ګورئ صفا خبره زما نظر لګي، بس خبره ختمه. نو د دې وجې نه تاسو چې کوم دی دعا زده کوئ، چې کله م یو سړی د چا دوکان ته ګوري، د چا ځوانۍ ته ګوري، د چا پیسو ته ګوري، د چا بچیو شو ګوري، فورا عزتمند وایي ماشاء الله یا ماشاء الله او لا حول ولا قوة الا بالله. دا آسانه، دا تقریبا تاسو ټول له درځي، نورې دعاګانې مشته، خو درته نه ښیم دا آسانه ده. چې کله م د چا دوکان ته وکتل، یو سړي ته ما خو دویم دوکان واغوځوی، اوهو دا به نه وي. اوهو څه ته وایي؟ د دې مطلب دا دی ته سوځې دننه اور دې واغستو، پوکي اوف مونږ ګورو اوف. نو اوف خلک چېرته کوي؟ پخوا به چې دا نغري و که نه اور به چا به اوف اوف دې له به یې ورکول. نو دا عزتمندو د اور علامت دی چې تا کله د چا دوکان وکتو، د چا ځوان ته اوف، نو پته ولګي دننه دې اور واغستو، لوخړې دې شروع کړلې عزتمندو، او دا ته ځان تباه کړې، هغه ته اوس نه شي ویلی، نظر به ورته ولګې، خو انشاءالله هغه به دعا ویلي، ستا نظر به پې ونه لګېږي، خو دا ستا دننه دا اور به څوک مړ کوي، دا راته وایه. نو دې وجې نه وایي حاسد چې بل سره حسد کوي، نو حسد داسې بیماري ده چې د ټول ناول دا څوک چې کوي دا تباه کوي، دا سوځوي. نو د دې وجې نه عزتمندو چې کله م څه شي ته وکتل، جومات ولې نه دی چې ښایسته جومات دې ولیدلو، د چا بچي دي په نیټ باندې ورکړي، دې نه هم نظر لګي، چا کاني پیني ورکړي دی عزتمندو، تصویران چې دا ورکوي د ظالم بچو بر او تلي کوي ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله. ځکه یو خوراک وکړي او چې کور ته راځي دستونه د باندې ولګي، دا ولې؟ تا خو ښه خوراک کوې، نرۍ غوښه دې خوړلې، نو دا خو خېټه ښه کوي، دا تاله ولې بده شوه؟ دا چې کوم دې تصویر ورکړو کړې فلانې ډینګرې، خلکو اوف د ظالم بچی دی، پته نه په حرام یې ګټي که څه، روزانه چرسي تکي والا له رواني، او حکیم جان له رواني، او فلاني له رواني، چې دا څه کوي کوم ځینې ګټي. دقه الفاظ چې کوم د عزتمندو ستا په خوراک باندې ولګي، او چې کور ته ځې دستونه د باندې لګېدلي، 3 ورځې بیا کټ هم نشي پاسېدی. بیا وی کېدای شي دي غوښې والا پکې اچولي، غوښې والا هېڅ هم نه دي اچولي، په هماغه ټایم کې ګډه لال شوې او تا له یې پخه کړله او ښه صفا سوتره وه، خو ته نیغ نیغ کېدې تصویران دې ورکول خلکو ته. نو یو خو کېدای شي د غریبانانو سترګې والې د هغې، او دویم کېدای شي هم د خپلو ملګرو سترګو والې. نو چې کله یو پوسټ هم وګورې ته ورسره بره لیکه ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله، او لاندې د نمک منډۍ تیکې بیا وایه، ښه هېڅ خبره نه ده، داسې ورته وایه. نو د دې وجې نه عزتمندو تاسو هم داسې کوئ. نو څه به وایو چې کله م ښه شی وکتلو، ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله، ما باندې را چوف کوي، او دا ته خدای هم غرق مه کوي، صحیح شو. نو د دې وجې نه عزتمندو دا علاج دی. دې دوکانونو باندې چا باندې وایي، بیا وایه، بیا وروسته ورپسې اوف اوف کوه، خیر دی، بیا که هغه هر طرف نه اوف اوف کوې نو هغه خپله خوښه ده، خو پیله ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله. نو نظر عزتمندو خلک غر کړي دي، صحیح ده که نه؟ انشاءالله دا به وایو که نه انشاءالله. خو یو وي وهم، هغه نظر نه وي، جادوم نه وي، بیماریم نه وي، او یا کله بیماري کله وهم وي کله جادو وي، دا به څنګه پېژنو؟ په دې باندې د بله جمعه مستقل خپل واقعیت درته بیانو، ځکه ما له خو ډېر خلک راځي او د هغوی واقعیت درته بیانو، د خندا نه به شنه شئ چې دا مولیان، بعضې شیان د مولیانو یا عاملان خلک څنګه دوکه کوي، او بعض وخت یې موږ خپل ځان په خپله څنګه دوکه کوو. نو د دې کم کم علاجونه دي،
او کمی کمی واقعیت دي دا ورته مستقل بله جمعه ډېر انټرسټینګ موضوع ده چې عاملان موږ څنګه دوکه کوي او دغه رنګ عزتمندو دا دمګري موږ څنګه دوکه کوي دې به ورته انشاءالله بله جمعه مستقل واقعیات ویم او د هغې د علاج به هم درته ویم انشاءالله ترتیب سره به راځئ که نه انشاءالله قاري صاحب اذان